اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد ثنا وفاء پروردگار سے اللہ جل جلالہ عمنا تو قرآن عظیم فاکیو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایدما رسول ہوئے ودو خلق تو دستاوہ یارانو تا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سلطیق طول سر اللہ جل جلالہ رازلی داستا یاران داستا ملگری داد لما رازل اللہ جل جلالہ کلام دس قرآن پاک اللہ جل جلالہ فرمائے. محترم دوستانو دا اللہ جل جلالہ چې انسانان د مځکې پر سر پیدا کړل یو خاص میشن یو خاص کار یو خاص قسم اللہ جل جلالہ په قرآن عظیم پاک ورته وښودلی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما نه دي پیدا کړي د مځکې پر سر باندې جنات او انسانان مګر د دغه شي لپاره چې د خاص ما عبادت وکړي. بیا انسانان الله جل جلاله چې د مځکې د پر سر باندې خاص د عبادت د عبادت لپاره پیدا کړ. مفسرین لیکي د یعبدون کې د الله جل جلاله اطاعت د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمانبرداري. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اما اصحاب کرام چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم حکم ورته وکړي یا به کوم اشاره ورته وکړه یا به ځای په فعل باندې وکړ وشولې یا به تقرار ورته وکړي چې په وجه به ځان نه کوي یا به قول ورته وکړي چې دا کار وکړي یا دا کار مکوي. اصحاب کرام یو صحابي تمنه په د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبرته پور لاندې وي. وقرآن عظیم پاک فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خله باندې چې کومې خبرې دي دا خبرې دا ما خبرې وته نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان خبرې وته نه کوي د خپل بخانه نکاګانو د پلو خبرې وته نه کوي چې زکم حکم تو کم پیغام تو کم لار ورشه هغه لار بیا ورټول او بندگان ټول ورته شي. نو الله جل جلاله چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په خبره ملګری ورکړ په ملګری کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ. محترم دوستان عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو غریب او شپانه خو هغه چې وزې بیا یا اوشان او شپه دا د شپه زوی ولې چې عمر رضی الله تعالی عنہ دی. عمر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته بس چې اخبر لار خطاب چې څنګه وشان په لاس ورکړ دا وشان وځو دا غره ته د مړې کبه مازګر راوړل ټول کله ټول مکه مکرمه ټول مدینه منوره هر چا به خپل وشان بوتل غره ته غونډه ته هغه ماړه سره وځل مگر عمر رضی الله تعالی عنہ تمره ساده او تمره نابو چې د وشان په سرور باندې نه پیدا وځي به وشان بوتل وځي به وشان راوځي
نو پلار به مازګر دا رقم په سړا کې به په افسوس کې به ویل هاي عمر ته به څه سې ته خو شان هم نسې کتلی ته خو شان هم نسې سرلی بیا عمر رضی الله تعالی عنہ دا رقم شخصیت ګڼه ډېر دی چې 1,40,000 په بعض روایت په بل روایت کې 1,40,000 مربع میل د حسابونو وکړي الله جل جلاله د انسان د بادشاہ ورکړل داسې بادشاہ الله جل جلاله ورکړه داسې بادشاہ الله جل جلاله ورکړه چې په کوم لار باندې په بل لار باندې قیامت جل جلاله عمر رضی الله تعالی عنہ دا درجه خدای وسیب کړه دا صرف د دغه دولت باندې چې الله جل جلاله لرسول زخه زما مستعد خوش پیغمبر محمد مصطفى سره د کائنات صلی الله علیه وسلم سره د دوستي ولا د دې یارانه ولا نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په مجلس کې ناس عمر رضی الله عنه تعالی عمر رضی الله تعالی عنه ونبي عليه الصلاة والسلام تفرمای چې د الله رسوله پتا د زما مور پلار قربان پتا د زما اولاد قربان پتا د زما ټول مال جایداد قربان نبي عليه الصلاة والسلام قال وسلم امام قرآن د عمر نبي عليه عمر رضي الله عنه بیا ورته چې پتا د زما مال جایداد زما مور پلار زما اولاد او زه هم د الله جل ستا په تابع قربان یم بیا نبی علیه الصلاة والسلام ټول یا عمره وستا ایمان کامل رسول عمر رضی الله تعالی عنہ لدارکم کورنۍ زخم لدارکم د اوشپزوی ول خپل اوشپو شان کتل مگر د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې دراله الله جل جلاله ایمان نصیب کړي بیا الله جل جلاله عمر رضی الله تعالی عنہ د وجزخه ډیر آیاتونه عمر رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې پلانې کار به دا رقم کو الله جل نبی علیه الصلاة والسلام ویل سیدی د سوچ پروم الله جل جلاله آیات راولې د عمر رضی الله عنه قول د حیا مبارکي د پردې مبارکي د جګ میدان مبارکي یل قیدام ویني ول بیا به دا رقم به سی به نبی علیه السلام جن واصله و به ټکول و به ولې بیا محمد دا ټول دی اول تاسو نو خلاص سره نو خلاص دا عمر رضی الله عنه دا رقم عدالت کې دا رقم فیصله وکړه نبی علیه الصلاة والسلام اولیان ولې په دې ټیک په الله جل جلاله جبرائیل امین ورته ولې چې نبی علیه السلام آیات ورته هغه آیات چې کوم عمر رضی الله عنه کوم مشوره نبی علیه السلام درمو دوستانو نن کوم محرم الحرام نن دا پښتو نن د لوی اختر د میاشتې اخري ورځ اخر شپه د اخر روان نن یې استمه ده په دغه ورځ باندې عمر رضی الله عنه د دنیا رخصت د لوی اختر په نیستمه باندې عمر رضی الله تعالی عنه د دنیا رخصت شوی درنو دوستان عمر رضی الله تعالی عنه دا رقم بادشاہی په دنیا کې ډېره کړه دا رقم طاقت او دا رقم روم الله جل جلاله ورکړی چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړلی چې ورځ تر قیامته پورې به د عمر رضی الله عنه پر کوم به ثاني سره بیا یې وویل چې جبرائیل امین نیم سوه کاله د عمر رضی الله تعالی عنه تعریف شروع کی بیا به هم د عمر رضی الله تعالی تعریف ختم نشي عمر رضی الله تعالی عنه سبزوکه د الله جل جلاله د رسول و دربار ته روان شول په دې تک باندې چې زه به زما د سر کاټم د نبی علیه السلام برکه مگر عد سچم هغه صحابي چې وتراله بیا کور ته بیرته واسوله د سچم لاړ کور قرآن مجید وره قرآن مجید آیاتونه دا رقم پرولې کړي د زړه ورنه راکړي د زړه باندې رحم ورته سولې د زړه باندې رحم ورته سولې عمر رضی الله عنه زړه نرم سولې دا هغه ځای د زړه بیرته بدل شي را روان په کم نیت سولې بیا تر
نبی پور راغی بیا بیرته الله جل جلاله نیت بدل کړي راغی اسلام قبول مولانا عطا شاه بخاري رحمه الله یو ډېر لوی ولي اولاد زمانې تېر شوی دی وایي زه ستیم په هندوستان کې انګریزانو ونیولم جیل ته بوتلم په جیل کې بند کړم وما ته وویل استاده نن د ورځې سزا دا ده ته به دا چکۍ به دا رقم هڼې دا چکۍ به دا رقم پیچې دا اوړه به غنم به مې دی اوړه به جوړه دا ستا سزا ده ورټولو قیدانو ته ورټولو افسرانو او سپایانو ته به اوړه جوړه مولانا تعالی شاه بخاري رحمه الله خپل لنګ خپل کپړې خپل نسونه سره پورته کړي ورته کښېنستلې یاسین شریف شروع کړي چکۍ هڼه شروع کړه قرآن مجید د یاسین شریف څو آیاتونه نه ویلي فورا انګریز ورته راغی سوال ورته کوي عرض ورته کوي چې بس مولانا تعالی صاحب بس قرآن مجید بند کا زړه مې درد شروع کړي په قرآن مجید کې الله جل جلاله ډېر غټ اثر یې شوی راوځه راځه د تعالی د جیل دروازې خلاصې مولانا تعالی شاه بخاري رحمه الله دروازې راوځه امام شیخ سعدي رحمه الله فرمایي وایي کم ټیم که انسان قرآن مجید په سترګو باندې وایي بیا دا صرف یو عربي لیکلې په کاغذ باندې که کوم انسان قرآن مجید په معنا باندې وایي بیا دغه انسان ته صرف هدایت نه معلومیږي چې کومه صحیح کومه غلطه چې کوم انسان قرآن مجید له زړه وایي په زړه باندې وایي هغه انسان دا رقم دی لکه د الله جل جلاله سره برای راست دی ژبې عمر رضی الله عنه د قرآن مجید وینا واورېدله د خپل خور مبارک څخه بیا له هغه ځای سره ووتې راغی اسلام یې قبول کړی نو بیا اعلان وکړی وله دې بعده به اسلام د دارالقم څخه وځي د دارالقم هغه قلعه وه چې په هغې کې صرف د اسلام نبي علیه السلام عبادت کولی د باندې د کفارو له وجې عبادت نشي کولی نن چې اسلام الله جل جلاله د مځکې په کونج پروت دی دا د ولا د ټولو اصحابو کرامو د برکت ده خصوصا د نبي علیه السلام برکت ده خصوصا بالخصوص د الله جل جلاله په فضل په رحمت په کرم او بیا خصوصا د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنہ څومره وخت بادشاهي وکړه بیا د دنیا رخصت شوی دوه کاله بعد علي رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ په خوب ولیدل چې عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی په دغه باندې اوس خلی را وایي کالی لاندې په خلو باندې علي کرم الله وجهه ورغی اے عمر ستانم کالیان ډیر ستړی او پتا خلا وایي کپړې دې لنګې دي دا سره ښکاري چې یو غټ کار دې پاره کړی عمر رضی الله عنه ته ویلې زما د دنیا رخصت کېدلو په دوه کاله وسو په دوه کاله کې ما د دنیا د بادشاهي چې ما څو کاله وکړه د هغه د بادشاهي حساب ما نن پاره کې دا دربار انسان دومره په غفلت کې پروت دی بقاعده و دښته وینې تویوي خپل مال جایداد په حرام په سود باندې ځان ته پیدا کوي ځان بادشاه جوړوي ځان د محلې د کلي د ضلعې د صدر د ملک بادشاه ځان جوړوي مګر حساب و کتاب دا د هر انسان د ذهن وتلی عمر رضی الله تعالی عنہ دا کوم شخصیت دی چې محترم دوستانو په مدینه منوره کې په هر وخت په مکه مکرمه کې به هر وخت زلزله راتله یو ورځ عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې بعض روایت کې مدینه منوره راغلی دی روان ولې نو مځکه وشو د زلزله شروع سره عمر رضی الله تعالی عنہ د الله په فضل سره مځکه په پلټ ووله وګورئ د الله په حکم سره بله کې وشو د خیر مدینه تر نن تاریخ پورې په مکه مکرمه کې زلزله نه بل عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل بادشاہي کې دا رقم کلی وو ځنګل به ولې په دا کې به شیران وو نور حیوانان به ول نو دا شیران به راوتل دا لیوان به راوتل د خلکو انسانانو حیوانانو دا به خوړل بعض اکثر روایتو کې شیر راغلی نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلې چې نن ماښام به زه پیره کوم ټول سپایان به چټي یاسا بیا هغه سپایان چټي ول د پیره کولې
شرار راوتل د شپې دی ورته ورغلی ورته ودرېد یو ځنګل په خوله کې ورته وویل ګورې تاسې الله جل جلاله پیدا کړي یاست په داسې دنیا کې چې هغه شنګشتې ده هغه ځنګل دی دغه دنیا دا د انسانانو لپاره ده له نن تاریخه بعد چې پر دغه مځکه پر دغه حدود باندې ستاسو څه نه وینم که نام نشان مو ختم کړم علما کرام فرمایي تر نن تاریخه پورې په مکه مکرمه په مدینه منوره کې چې ځنګل وي دغه څخه درندګان راوتلي دا د چا له برکته د عمر رضی الله عنه لپاره چې له وخته ځم بل محترمو دوستانو هر وخت به مړونه کېدل غلاوې به کېدلې بد رد به کېدل بیا به عدالت فیصله نه وله نو عمر رضی الله تعالی عنه عدالت جوړ کړ دا عدالت دا جیل دا تاڼه دغه ترتیب چې نن سبا چلیږي دا د عمر رضی الله تعالی عنه د هغه وخت الله جل جلاله د ده په نسبت باندې د ده په نامه باندې د برکت څخه تر نن په تاریخ پورې عالم کفر عالم اسلام دواړه پر دغه شی متفق دي که کفر دی خپل تاڼه د خپل قانون درولې دی که اسلام دی خپل تاڼه د خپل رولې دی دا د عمر رضی الله تعالی عنه بل محترم دوستان اوس عمر رضی الله عنه اکثریت وګړه عجزیت وګړه سری پری کپڑے د ملنګانو جامې غټي کپڑے بیا به عمر رضی الله تعالی عنہ ته صحابه کرام راغل چې یا عمر ته خو وسلوی بادشاہ ته خو وسلوی بادشاہ تا ته ډیر بیت المال ډیر خزانه را روان دي باید چې ته اوس نوي کپڑے واغوندې نوي غټ خارجان لولي وزیران را روان دي هغه تاسو ملاويږي ته په فقیري جامه کې سره ملاويږي دا فن نه کوي نو ټول اصحاب کرام ته فکر شول چې عمر رضی الله عنه خو څوک نشي غدلای راځي لاړ بس علي شیخ خدا کرم الله وجهه هغه ته وایي علي رضی الله عنه ته وایي علي رضی الله عنه ته وایي چې زه دا خبر نه سم کولای لاړ ځه دا عائشه رضی الله عنها د نبی عليه السلام کور ولا مبارک ته وایي د نبی عليه السلام لور مبارک دغه ته وایي چې مرتراله عائشه رضی الله عنها ته وایي عائشه رضی الله عنها د عمر فاروق ته وایي چې عمر د دې تعالی خوس په خپل بادشاہي کې ډېر لوی خزانه لوی تحفې ته راځي باید چې اوس کپڑے بدل کې د بادشاہانو په کپړو کې ګرځي ته وسم په سینې په کپړو کې ګرځي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایله چې عائشه زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د انسانیت په دلوجه پیدا شوی د ځکه انس او جنس الله جل جلاله د دلونو پیدا کړی دی هغه انسان بادشاہ وکنو عائشه رضی الله عنها ته فرمایله هغه بادشاہ ول هغه بادشاہ دا کوم کپڑے وې کنه ورزه وسم بادشاہ يم کنه مولا ول انسانانو خالي بادشاہ يم کنه ول هو ورس مزمان دار عائشه رضی الله عنها وزړل بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام من محمد دا وس هم د اصحاب کرام په ژوند کې دا کوم ژوندۍ دي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وجود چې وسه په دنیا کې محترم دوستانو خبره د اصل دای نن د لوی اختر د میاشتې هغه نوستم شپه ورځ ده دا ورځ باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا وروسته شوی دی مسلمان انسان مسلمان دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان اوري دی د الله جل جلاله وحدانیت یې خبر کړ دی مگر په دانه د خبر چې الله جل کوم احکام مشری شری نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم رسالت مشری پرې شری اصحاب کرام یاران څوک څوکل په کوم ورځ په کوم وسنن ومشه د هر بادشاہ د هر وزیر اعظم د هر شاعر د هر ملک د هر فقیر ومشه ورځ معلومه ده چې پلانې سړی نن پلانې ډیر نن پلانې ورځ ده نن د پلانې سړی مرسي نن د پلانې ورځ ده مگر دا ورځ د اصحاب کرامو د انبیاء کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کوم غټه معجزې چې جار کېدي او ورځ کوم کتابونه وړي هغه انسانانو ته نه معلوم بل مطلب دوستان وخت پرسوي دومره د توایم چې حاصل د مطلب د خبرې هر انسان چې سټیم ماته ته ولا چې عمر رضی الله عنه شپوي وشان به کتل دغه مرتبه دغه ځایونه چې الله جل جلاله نصیب کړ دغه روي څخه چې د هر منځ کې د الله جل جلاله سره وعده کوله لکه ما او تا چې دا وعده کوله الله جل جلاله سره په هر منځ کې په هر رکعت کې دا وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص په مستا عبادت کو یا الله خاص په ستا بندگی کو یا الله
مگر لمانځه بالا بیا سود بیا حرام بیا نور کار جنگ نفرت بدنتۍ یو بل سره جنګول د یو بل رشوت اخیستل یو بل کې کین بغض پیدا کول دا بیا پر موږ کې دی اوس د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پیغمبر علیه السلام څه فرمایي هغه وایي کم انسان چې درواغ وایي نبی علیه السلام د چا ویلې چې د الله رسوله که کم ستا امت دي چې درواغ ویلې د ورته دغه زما امت نه دی که کم چا درواغ ویلې هغه زما په امت کې نه دی زما اوس انسان په خپله سوچ وي په هر رکعت کې داسې وایي ایاک نه دا ایاک دا خاص یعنی خاص پر ما فرض دی خامخا داسې ټینګه خبره ده ایاک نعبد خاص به یا الله موږ ستا عبادت کوو او انسان کوم عبادت کوي د الله جل جلاله د دین څخه د لارې چپ کوشش کوي چې بل انسان د الله په لار روان دا هغه هم شی وایي دا هغه هم بدرت وایي دا هغه هم چپ نیت وایي دا انسان خپل ایمان په خساره کې روان دی محترمو دوستانو ورځ عمر رضی الله عنه ته خدای پاک چې دونه مرتبه او نصیب کړه د الله د عملنامه چې څه د الله دربار ته دربار ته نبی علیه السلام په پیش کې د الله جل جلاله په غصه کنده شي مگر د چی سوجي د نبی علیه الصلاه والسلام څخه دا رقم پر برداري وکړه ټول اصحاب کرام او علماء کرام تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین مفسرین محدثین نن هم دا محترم دوستانو کم از کم په ځان کې دونه راوړو ورځ په قیامت چې د الله جل جلاله رسول د ځان په شو عملنامه کې متونه شي وي چې ځان په خلاصول عملنامه کې متونه شي وي چې ځان د نبی علیه السلام امت سره یو عالمو د دنیا رخصت سره د ستین چې رخصت سره بیا پرشتو ته راځي مو ربکم دینکم نبیوکا دا پرشتو ته تاسو کښینئ والنبي عليه الصلاه والسلام مبارک چی وي او ورته ویل الله جل جلاله عرش د کرسی مبارک پرته ده نبی عليه الصلاه والسلام مبارک ارته ناسي ورسد الله ورسول ته فرمایا چې پلانای سړی وته دنیا ته راغی دغه په دنیا کې ته ډیر یادولې ستا عبادت ډیر کولې نن تا د نن په خپل امت کې کړل کنه لیکل دا علمو بل عمر د نبی علیه السلام په حدیثو کې تیر کړ مگر ما طبق كما عملنا ما طبق كم حساب كتابه محترم دوستانو خاص کر د منظر خیال دا په مشکل نستا 3 بجې 4 بجې را روان منځونه کوي په خیرونو کپړو د کار په کپړو انسان بې عزتي ده انسان چې بار بار وایي انسان ته وایي انسان په خپل شرمېږي دیک الله جل شرم حیا نه دی او بعضې انسانان دومره منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سمعنا فکر په معنا کې بدنیته پیدا کړ جال جوړ کا ای میل کا ای دوری کا اب دوری کا دا ټول د الله جل جلاله وحدانیت الله تعالی راته جوړ کړ د نبی علیه الصلاه والسلام د رسالت د خلاف یې تشریح کړ چې څنګه محترم انسان ګورشم په خیال ساتو الله جل جلاله مشتاق هدایت نصیب کړي دعا وړاندې من الله العالمین والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم